د ورځو نه یوه ورځ بیا چې دې ته شیربانو یو جینۍ وه اوس چې هغه د شیرغون وه یا د بل ځای وه خو زیات خلک وایي دا د شیرغون وه دا ایسف خان چې و نو ده به سپي ساتل کوتري او هغې ته به یې میرۍ چولې وي او ښکار به یې کو ښکار له به ته دې غر ته د ورځو نه یوه ورځ بیا چې دې ته شیربانو یو جینۍ وه اوس چې هغه د شیرغون وه یا د بل ځای وه خو زیات خلک وایي دا د شیرغون وه دا جینۍ مو چې دې ولید ډېر ښایسته و نسپو ته یې میرۍ پرتې وي شرنګه خار به یې خاطب په ویلو دا کیسه کې هم وایي نو د شیربانو دې ولیدو نو بس دی پې مینه شوه او ډېره زیاته پېشکه شوه په دې ایسف خان په دې ایسف خان باندې جي مشران داسې خبرې مونږ ته به یې کول لکه کیسه یې غونته وه بیا پکې مونږ دا کیسې میسې واورېدې لکه په دې ریډوانو په دې ټیپوانو باندې قسم قسم خلک دی جی څوک د چرګانو شوق لري څوک د سپو لري څوک د پیشوګانو لري څوک د مړزانو لري څوک د گاړو لري او بابو صاحب پکې د میاشت د کتو شوق لري ډېر ښکلی شوق هم دی खपल कारीगर लाया अब पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चारसदा, कोहाट और बनू में एसी सर्विस, एसी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर और एसी की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम। खपल कारीगर। राब्ता नंबर 0336415556। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानो कतुनको मौजूद मां د بابو صاحب ترڅنګ کوم چې د روژې د میاشت شوق لري دنیا کې قسم قسم خلک دی جی څوک د چرګانو شوق لري څوک د سپو لري څوک د پیشوګانو لري څوک د مړزانو لري څوک د گاړو لري او بابو صاحب پکې د میاشت د کتو شوق لري ډېر ښکلی شوق هم دی چې بابو صاحب کوم شوق کوي د میاشت د کتو ځکه میاشت بختور اکثر چې زمونږ مشران یا موږ میاشت وینو نو دعا ورته کو چې الله دا میاشت زمونږ په خوشحالو تېره کوي بابو صاحب سره به خبرې اترې کوو بابو صاحب وایي چې زه یوه میاشت نه د کال 12 میاشتې ګورم بابو صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مننه بابو صاحب خوشحاله درنه په دې ما چې ته د میاشتې شوق کې د سپو نه کې د چرګانو نه کې مختلف کوم قسم شوقونه نن سبا زموږ په عوامو کې چې کوم شوق دی نو د هغې نه ستا شوق ډېر جدا دی مننه چې ته دغسې شوق کې او دا میاشت ته څونه وخت نه راسې ګورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله جی دا 13 کالو په عمر کې هم زه چې دا شوق ما شروع کړی دی او دا زه کومه او زه یو میاشت دا نه چې ګنې اختر هغې ته یا د روژې هغې ته ګورم دا زه هر یوې ته ګورم شوق مې دی هسې خو چې په موقع نه یم نو خو ځان له مسله کوي چې په موقع یم په دې کې صرف ما 2 پیرې میاشت نه ده لیدلې چې هغه زه یو پیره دوبۍ ته تللی وم نو هغه یې میاشتمانو کې دی په دوبۍ کې مې لیدلی خو په پاکستان کې مې نه و لیدلی جي دوبۍ په خاوره د میاشت کتلې دوبۍ په خاوره مې جي په لومبۍ شپه هلته بس ناست وم او چې ومې کاته نو میاشت مې ولیده بابو صاحب د میاشتې پروګرامونه خو تا نه خلکو ډېر کړي دي چونکې تا یو پروګرام کې ویلو چې زه د کړمار د ګټې بچی یم او جي او موږ زه چې کله ماشوم نو ما به د یوسف خان شیربانو قصه اورېدله اوس راته یاد هم نه ده یقینا دا شاته غر تاسو وی چې دا کړمار دی تاسو ته به د یوسف خان شیربانو قصه هم یادوي د هغې تاریخ به هم درته یادي مختصر راته نور خو به تاسې ما سره برځي یوسف خان شیربانو د دې قصه لږ ووایه کتونکو ته داسې چلو چې لکه پخوا به لا خلک په دې بیلټکونو کې ناست وو نو چا به پکې مشرانو به ویل لکه کیسه یې راته وایم چا به وایي دوڼه راته ږدم نو زمونږ مشرانو به مونږ ته وی دا زمونږ د یاداشتو خبره نه ده دا به اوس هغوی ته معلومات وي خدای دې ټول وبخي چې یوسف خان او شیربانو مونږ دا تپوس وکړو چې دا شیربانو څوک وه د یوسف خان څوک و نو مونږ ته مشرانو ووایي چې دا د شیرغون کلی دی د دې غر شاته دا د هغې و دا یوسف خان چې و نو ده به سپي ساتل کوتري او هغې ته به یې میرۍ چولې وي
او ښکار به یې کوه ښکار له به ته دې غر ته د ورځو نه یو ورځ بیا چې دې ته شیربانو یو جینۍ وه اوس چغر د شیرغون وه یا د بل ځای وه خو زیات خلک وایي دا د شیرغون وه دا جینۍ م چې دې ولیدې ډېر ښایسته و سپو ته یې میری پرتې وي شرنګه خار به یې خاطب پاویلو دا کیسه کې هم وایي نو د شیربانو دې ولیدو نو بس دی پې مینه شوه او ډېره زیاته پېشکه شوه په دې یوسف خان په باندې دې یوسف خان باندې جي مشران داسې خبرې مونږ ته به یې کول لکه کیسه یې غونته وه بیا پکې مونږ دا کیسې میسې واورېدې لکه په دې ریډوانو په دې ټیپوانو باندې د دې نو الټه شو هغه ټایم کې دا سکرین یې الټه شو اوس بیا ټیک شو اوس لږ ته مخکې موږ پکې در روان هم یو که نه لږ دا هغه کم ځای کې دي کیسه راغه کړه ما ته یاد ده ها 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 ځه داسې په مزه مزه درځم پکې نو دا سپي د ښکار ګډه وویشته په کړمار کې و هغه ګډه د کمر نه ښکته لړه یوسف خان ویشته یوسف خان وویشته او یې ښکته لړه مشرانو به داسې یو کیسه کوله دی وحیدګل مجلسي هم ډېر غټ دغه و په پاکستان کې هغه هم دا کیسه کړې وه نو مونږ به دا اورېده نو وی شرنګه خار به یې خاطب پاویلو شیربانو بنده یې د کوره ووته را بنده یې د دې دغه خور وه د یوسف خان یوسف خان خور وه سپي په راله وله کور ته په شرنګار باندې او په خفقان باندې دی ووایي چې یاره دی ووایي چې څه چل شوی دی چې زما رور رانغی او سپي راله خو داسې چل دی دا د کوره ووته او سپي ته مخکې دی دا ورپسې د روان دي دی د شیرغون کلي ته چې راورسېدو نو دکه ځای دا شیربانو چې وه نو دی د سپو دا شرنګار یې واورېدو دا بیا دیوال ته شوې ده چې کتلي دي نو دا بنده یې روانه ده دی ول اواز وکړي جینۍ ودرېږه دا ته څه کوې دا مال نور په غرغړه دی د مازدیګرو دې ته یې وی چې ته چېرته ځې او څه کوې دی ورته وی چې دکه چې کیسه یې ورته کړې چې ورور مې نه دی راغلی او سپي راغلي دي راووتم او هغه پسې ښکار راغلی سار ورانغی واپس هغه پسې راووتم دی ورته وی چې دا څه وایي وی چې یو وی چې زه راسره م ځم دی ورته وی چې ته باره زنانه یې پردی پیغله مه ځه وی نه ته به ځې او زه به نه ځم زما مغه مارګرې دی او زه وله ځمه دی تلي دي مزل یې کوه سپي ته مخکې دي خو سپو نیغ هغه ځای له بوتلي چې کله کم ځای باندې دا واردات شوي وو چې کم ځای دا واردات شوي نو هغه ځای له دې سپو نیغ بوتلي دي او هغه کمر ته یې ودرولي کمر اوس هم په غر کې شته دی جي ها کمر کمر شته چې دی کتلي دي د شیربانو یا د بنداینو دی لیدلی دی دی په پلوسه کې دشمنانو د ګډه ویشتې وه هغه ګډه د کمر نه ښکته پرېوتې وه او کمر کې بانډه وه به دی ورته ووایي چې یاره دا ګډه به څوک راوالي عقلمند پکې څوک ته ده ورته وایي چې بس زه به یې راوالم چې تاسو نه کوزېږئ نو دی یوسف خان ورته ویلي یوسف خان ورته ویلي جي بس دی کوشوی دی هغه ګډی په رسۍ تړلې ده او دوی راخېجولې ده چې راخېجولې ده پسې پړې کوز کړی دی چې کوز کړی دی نو دی چې نیمې له راورسو نو دوی ناړی وشلوله دی لړ کته واپس و چې لړ نو دی یو پلوس یو ډکې یادوي مشران چې دی پای کې بانډه شو چې کله بانډه شو نو بس دشمنان خو هم لړه په مخه وي ختم شو سپي ته هم لړو دکه ځای چې دا سپي راغلي کور ته او دوی واپس ته دي شیربانو هم ورسره شوې ده بنده هم شوې ده او دوی تللي دي واپس او سپو ورسول ځای ته نو سپو چوکل او په کته به یې کمر باندې ورتلې او حملې به یې پرې کولې دوی وي چې هر څه چل دی خو دې کمر کې دی د شیربانو د ګټ نه سر ور ځوړند کړی چې کته یې کتلي نو دې په ونه کې بانډه و ناستو پکې روغ رمټو خو بس صرف په ونه کې و ګرېدلي راګرېدلي جامې به ته یو وخت مناسب لیدلي و ونه کې د برې نه لړ د کمر نه نو خامخا به خوږ شوی و بس دوی وي چې یار خو دغه دی دې ور اواز ورکړی دی د خور دی بنده یې چې لالا کم ځای ده ورته ویلي دي چې ونه کې بانډه یم ته دا وخت څه کوې چې تا ته رالم تاسو زه څنګه وموندم ته مې چې زه د شپو سربس را روان وم ما سره بله یو شیرغون نه یو جینۍ را ملګرې شوې ده دا را سره ده چې ته کتلي نو شیربانو وه شیربانو ورته وایي چې د مینې یاره دا څه وشوه څه کیسه را نو ورته وایي چې بس کیسې پرېږده خو دغسې کیسه را سره شوې ده بس بانډه یم که اوس خوځم نو کته ځم د کمر نه بس ختمېږم نو بس په دې ځای د یارې په دې ونه کې بانډه ناست یم بس ای ښه دوی چاپېره ګرځېدې خدای وله ما کناړی ورکړه چې کوم هغه دشمنانو په دش لولې و هغه غونډه پرته والته
بس هغه راغستې ده غوټې موټې ورکړي دي خط لکه تړلې ده د پسې ورخوشي کړي ده بس هکه لو هغه ټایم یې کار کو خدای وله توفیق ورکړی دی یو بس د پسې هغه نړۍ ورکوزه کړې او ده ته یې ویې ځان وتړه د پای کې ځان تړلی دی شیربانو باندې دواړو راښکلې بره یې راوخېږو چې کله یې سر ته روسه او ځای ته یې کړو نړۍ یې دل کوي او ته چې کیسه راته کوه وی چې ګډه مې وویشته ښکار مې وکړو هغه په کته راغی چې زه په یې پسې راکوز کړم دی نه راکوز زه راکوز شوم چې ما وتړل دغه شان چلو شو بیا داسې وشو ټوله کیسه یې ورته کړې ده ښه دي را روان شوي راغلي دي دی چې راغلی شیربانو ورته وایي زمونږ دې کور کې به دلته شپه وکړئ سهار به ځای دي ورور خور ته چې نه مونږ خپل کور ته ځو دغه شان کیسه ده وې ښه چې دوی راغلي دي د دې مور او خور ته ویلي چې د دې نه پاسه خو به نور ډېر خوش ژوند دي او ګران به او ستاسو د خدای مل شي او بس زه د دې مل نه ایجاد کوم ځمه څوک ډیلې یادوي څوک یو ځای څوک بل ځای اوس دا پته ما هغه چا دی چې په چا دا شی تېر شوي خو لکه موږ د اورېدو د کیسې خبره کوو چې دا کیسه څنګه وحید ګل کوله یا به بل کوله نو د هغې هغه خبره موږ تاسو ته جي کوو چې داسې واردات دا په دې طریقه شوي وو بیا دی تللی هغه ښار کې د ملنګۍ په جامه کې به اوسېده یا ډیلي کې یا بل ځای خو خپل ځای نه تللی و هلته یو بلا مقرره شوې وه خلک پرې ماتاو نو باچا دا ډر وکړو چې سړی به چوکیداري کوي دی وی چې یاره یو شپه دی وی چې یاره د ما نه پکې یو نمبر راکړه ملنګ د دا دی خلکو وي چې یو ملنګ دی وي چې ما نه پکې باچا وي چې رای ولی ملنګ کوم ځای دی چې بوتلی نو بس په دې ستا نن شپې له نمبر دی وی صحیح ده بس دی تللی دی هغه نمبر یې د ده شو چې بلا کله راغلی ده ده ته یې کتلي دي نو بس به یا واپس کېدی هم نه چې په کار خو شو ای خو به کمزوري مونته و دی خو ښه ده دغه خاوند و بس د سره توره وه جوړ سر دی والی دی د بلا نه سر والی دی بس بلا پرېوته دی لړ ښه بېغمه چې دا خو مړه شوه خو هسې نه چې بل ومي پته نه لګي نو شپه یې تېره کړه سهار چې ډمامه وشوه باچا خلک راغونډ کړي چې څه پوزیشن دی ملنګ وګوره چې څه پوزیشن دی بېګا خو څوک مات شوي نه دي وی نه بلکل امن دی وی ښه ملنګ راولی ملنګ پسې خلک راغی ملنګ لاړ باچا نه وی ملنګه کیسه کوه هغه ورته یې کیسه هلته را وی خلک ولېږه بلا پرته را باچا وی چې څو ولولې نه دوی راغلي دي چې راغلي نو ورته وی بس باشي چار سې ویلي باشي ما تا ته په ویله کړه دا باشي بستی دا به ته کوې اوس یا شاګرد کو خو په تا کې کېنو یا استاد کو چې کله د تار څه په حواله شو نو څه موده تېرېدن دی باچا وی چېرته دی مې کېنو د خدای تپوس دې وکړه چېرته دی په څه کې راغلی و دی څنګه چللی ځان دې پوه کړه چې ده له کوم ځای نه راغلی څه کوې یاره بس څه شپو کې دی ولولو ده ورته وي چې یاره دغسې یو کلی دی صوابی په علاقه کې یو شیراغونډ نوم یو زه په هغې کې وی شوی یم پیدا شوی یم بیا را سره دغه شان کیسه وه چې ښکار به مې کوو سپي مې ساتلي وو د هغې نه ماته لویه کساله جوړه شوه بیا یو جینۍ وه چې ما له هغه راکړه او هغه بیا دشمنان زما زورور وو بس یې پرېښودم نه او د هغې نه ماته دا زوره کساله جوړه شوه زه هغه من نه که ما هجرت وکړو دلته رالم باچا ته یې ټوله کیسه کړې هغه ورته چې ښه غوږ یې ورته ایښی بابو صاحب دا نوره کیسه دلته نه ختمه دا به هسې موږ د غر ته خېږو د یوسف خان او شیربانو قبر دلته دی انشاءالله دې کې دی او بره او سپی هم دلته ښخ دی سپي پته نشته دی او د قبرونه د دوی شته قبرونه د دوی دي د دوی باقاعده ګټه هملته شته اوږدار څه شته هسې بابو صاحب دې ته به موږ څومره سفر چې وکړو نو به خېږو دې ته جي د دواړې غاړې د هر طرفه لار ده د شیراغونډې طرفه ورته لار ده د ګلیاړې د طرفه ورته زینګ د کلي لار ده د کجیر ګیدړي د غاړې ورته لار ده د غلامانه ورته لار ده خو زیاته لار لنډه چې ده نو دا ورته د ګیدړي د طرفه را موږ به په دې لنډه ځو موږ به په دې لنډه ځو تقریبا دغې ته به ګنټو کې ورسو دغې ته به موږ ځو او انشاءالله چې د ګنټې یوې نیمې لار ده هغه طرفه د ګنټې ښه سیل به پکې مو کوئ وبه هم ګرځئ ځنګل به مو وینئ نختر هم ټوله خوا دي او چې کوم محنت هغې کړی دی هغه به مو وینئ نو د غر په سر ښخ دی خو دی ویلي وو خور شیربانو ښځې ته هغه یې بیا وکړه هغه یې بیا دغه کړله واده کړله بیا راغلي وو شکانو به دواړه به اوسېده بیا دلته مړ شو دواړه په یو ځای باندې دلته ښخ شو دواړه قبرونه دي خو ما به وي د غر خور ته یې وي د غر په سر به مې ښخوی چې دنیا مې تماشا یوسف خان ویلي یوسف خان او شیربانو دواړو ویلي دواړه جي د غر په سر ښخ دي مشران وایي چې دا رهي قبرونه دي او دا نختر پکې خدای کړي دي او دکه بس یوسف خان شیربانو یادېږي او غر د کړمار یادېږي چې کړمار په غر کې ښخ دي دا شاته غر دی دا غر دی جي دا مخامخ دا کړمار دی جي خو دا اپه لرې
دی خوا پکې دا پلوس یې ونیو یو وړاس کې دي پکې جي او هخوا چې کوم د غر ښایست هغه طرف خواهش ټول هخوا دی دی چې بس تاسو لاړ شئ نو یو نختر لس نختر کړي نو بس د ګرځېدو شان پکې نشته یي شونټی پکې دي شونټونه ډېرې دي خواهش پکې د خواهش نه ډېر دی د ملکو خلک ورته راځي تصویران پکې لي او غر دی ډېر ښکلی مل دی ښکلی مل دی کتونکو بنګ به د کړمار غر ته خیجو بابو صاحب هم راسري د علاقې نور ملګري هم زموږ سره دي دغه غر ته به خیجو دغلته به د یوسف خان شیربانو هغه قبرونه هم ګورو او ورسره هغه کم ګډ چې یادېږي چې د دې نه یوسف خان شیربانو راخیجولی و یوسف خان چې کله دښمنانو غورځولو هغه کمر نه واپس د کړمار کم کمر نه چې یوسف خان واپس شیربانو راخیجولو نو هغه کمر به هم ګورو دغه تاریخي ځایونه به ګورو د هغې نه بعد به پروګرام هم تاسو سره شریک کوو بابو صاحب هم زموږ سره یو خبر به بله وکړم بابو صاحب ډېر یو ساده انسان دی د پسې چې کومې پراپت کېږي نو د دې نه ډډه وکړئ ځکه بابو صاحب خپله د نیټ موبایل پیژنیم نو ګوریم نو دا یو بل ورته وایي نو بابو صاحب زړه ته پې درد رسي کور والے بیمار و هغه هم وفات شوه نو بابو صاحب دې ټایم کې یو تنها ژوند تیری بچي دي غریبانان دي د کلي یو زمیندار ټایپ سړی دی ساده باده په دې غرونو کې ژوند تیر کړی دی او بابو صاحب راته وي چې 20 کاله مخکې زه د یوسف خان شیربانو قبر له تلم چې هغه وخت کې به مې یو غوا میخ به مې ساتل اوس نشته نو او که یا به هم رڼا خشاکونه هم ځان له ځین د خشاک دلته ګیس مې نشته خشاک راوړي جي نو د غریبو خلکو د مالدارو خو ونیرو د غریبانانو خلکو دا غر مور پلارو به دې غر ته به رامونږ غریبانان تلو دا مونږ په جیب معلوم دی راته او کتل هم دی او دلته نه چې کومې غر د دې غر په لمن کې خلک پروت دی نو بس ګوره ورته تپوس چې کوی نه برته باقاعده د دې ټول ریکارډ ښیي کتونکو بالکل د پوره پروګرام انتظار کوي ان شاء الله د یوسف خان شیربانو چې کومه کیسه ده هغه به ریکارډ کوو تاسو ته کیسه به تاسو مخکې هم اورېدلې خو موږ به خپل هم دغه قبرونه وګورو په خپل سکرین باندې به د بابو صاحب سره دغه پروګرام ریکارډ کوو د دې سره ما شاهد خان شاهد او بابو صاحب اجازت راکړي د الله په امان بابو صاحب یو تپوس کوم جی دا ویکټ تا ولې جوړ کړی دی وجوهات څه دي دا جی زمونږ د استاد جي د الله تعالی د دواړه هغې وبخي دوه مړه دي اوس د هغې دا بل زموږ استاد جي دا جمدی دی دا زمونږ د دې میاشتې خپل یو ځان لا یو دغه د جي لکه یو سړی دی شهبازګړه کې ناست دی هغه چې ما میاشت ولیده او دلته راشي شهادت کوي چې تا څنګه ولیده نو استاد جي د پکای ځای دا تپوس وکړي چې تا په څه طریقه لیدلې وه وریاض وایي نو دا میاشت څنګه وه دا موږ د دې لپاره کوو چې په سارله یا په هفته بعد یو سړی وګوري او هغه دا وایي چې یوره دا میاشت خو وه داسې دا چې نن له یو شان وه نو سارله په بل شانې د کال 12 میاشتې د دې 12 ځایونه دي 12 طرفونه دي 12 سپیټونه دي او 12 شغلي دي جي سپیټ دا دی چې دا د سارې مال راخیږي نو دا په بجلی را نور پیاده دی بیا مشرانو موږ ته وایي چې نور تندي ته شي موږ ورته تندي ته وایي اوس ورته خلک 1 بجه وایي نو بیا دا میاشت چې ده نو دا پیاده شي او نور په بجلی شي نو نور د دې نه مخکې پرېوځي هلته دې مخکې راخیږي خو دلته دې وروستو پرېوځي میاشو د لومبی د دې خو دغه طریقه را او میاشت خو تاسو عموما دلته نه ګورئ دا په کوم ځای چې ولاړ چې کوم ځای کې ودرېږو نو هلته یې صحیح کوو دا پکې نشته دا دی موږ په دې چې دا ځینې کورونو سره نږدې دی نو ریډا کې دروځو کله دا موسم ازادي که کار دی ودرېدو نو موږ ته ځایونه معلوم موږ یې صحیح کوو چېرې دا په دې ځای ولاړه ده صرف هغې کې به کوشش کوو دلته چې روز دې کوشش نه شي چې وګورو یا شته او یا نشته مهربان